دا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر دے چې الله تعالیٰ زمونږ او ستاسو په زندگی او ژوند کې د رمضان المبارک دا قیمتي میاشت چې کوم دی نو راوسته. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې به کله د رمضان المبارک نه 2 میاشتې مخکې د رجب میاشت ولیده نو میاشتې ته به یې دعا وکړه چې اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان. الله د رجب او د شعبان د شو قدر په میاشت کې مونږ ته برکت واچي. وبلغنا الى رمضان او الله مونږ رمضان المبارک ته ورورسه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با 2 میاشتې مخکې د رمضان المبارک تر خپل زندگی د اوږدوالي دعا غوښته او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره با صحابه کرامو چې کم دی غونډ کال د رمضان المبارک درې دعا چې کم دی نو غوښته. ابن الفضل یو تابعی دی د صحابه کرامو تذکره کوي چې کانو یدعون الله 6 اشهر. صحابه کرامو به 6 میاشتې دعا غوښته ایبلغهم الی رمضان چې الله پاک دی رمضان المبارک ته ورورسي. ثم يدعون الله 6 اشهر او بیا به د رمضان مبارک نه 6 میاشتې وروسته دعاګانې غوښتې ای یتقبل الله منهم چې الله پاک د دیونه د رمضان مبارک عبارت چې کم دی نو قبول کی. نو غونډ کال به د رمضان مبارک په دعا کې چې کم دی نو تیر شو. ځکه صحابو ته د رمضان مبارک قدر معلومو چې دا څومره قیمتي میاشت ده. بهر کیف د الله تعالی شکر دی چې زمونږ او ستاسو په ژوند باندې یو ځل بیا الله تعالی دا میاشت راوسته او بیا د الله تعالی په دې باندې هم شکر دی چې ډېر خلک به داسي چې د هغو په زندګۍ باندې به دا میاشت راغلي خو د هغو به بیماري او مرض وي هغه چې کوم دی نو روژې به نشي نوې. د الله تعالی لاکھ لاکھ شکر دی چې په دې میاشت یې موږ له بیا صحت هم راکړی د روژو نیو توفیق هم چې کوم دی نو راکړي او بیا دومره خبره ذهن کې یار ساتئ رمضان المبارک مکمل میاشت په ورځ ته چې کوم دی نو ویلی شي د دې د ورځې عبارت هم دی د دې د شپې عبارت هم دی. د ورځې عبادت روژې نیول دي د شپې عبارت چې کوم دی تراویح کول دي. د الله تعالی په دې هم لاکھ لاکھ شکر چې موږ له صحت راکړو روژې را باندې ونیوې او په دې باندې هم لاکھ لاکھ شکر چې الله تعالی د قرآن مجید د اورېدو توفیق هم راکړو. الله تعالی مکمل قرآن د اورېدو سعادت چې کوم دی موږ او تاسو ته را نصیب کړه. په دې هم د الله تعالی شکر دی. بهر کیف دا خبر ذهن کې یار ساتئ عموماً په کومو ځایونو کې شي جمعات کې را قرآن مجید ختم وشي تراوو کې د هغې نه اخوا بیا د دې جمعات خلک دا په 3 ډلو کې تقسیم شي. دا کومه ګڼه چې اوس ناسته را سبا به دا ګڼه تاسو نه دا خلک په 3 ډلو کې تقسیم شي. یو هغه خلک چې دا به قرآن هم پرېږدي دا به تراویح هم پرېږدي. د دېونه که تپوس کې هلکه رمضان مبارک ته د قرآن سره تعلق ته او مرګتیا راک قرآن مجید تلاوت ولې نه کې یاره ما ختم کړی دی 10 شپو کې ختم شو. که داسې خلکو نه تپوس وکړي نو ما د قرآن مجید ختم کړی بس نوره زما چوټي. یوه دا قسمه ډله ده. دویم هغه خلک ته چې د دیو نه تپوس وکړي هلکه تراویح نه کې بس ما د قرآن مجید ختم کړی هغه قرآن هم پرېږدي د دې نه اخوا هغه تراویح هم چې کوم دی نو پرېږدي. دا خبره ذهن کې یاره ساتئ د قرآن مجید ختم کول بیل سنت تراویح چې کوم دی نو دا بیل سنت. درېیمه ډله پرې خلکو کې هغه چې هغه د خپل قرآن تلاوت هم کوي ثابت رمضان مبارک او د هغې سره سره چې کوم دی د میاشتې تر اخره پورې تراویح هم کوي. نو دا وړومبۍ 2 ډلې چېرته جوړې نه شي هغه ډله جوړه شي کومه چې درېیمه ده. دې نه پس به انشاءالله تراویح هم خپلې جاري ساتئ که دا لنډې او کبل ختمي او د قرآن تلاوت هم چې کوم دی نو جاري ساتئ. دا خبر ذهن کې یار ساتئ د رمضان مبارک مقصد دا نه دی چې ته یو څو شپو کې ختم وکړه بیا ستا چوټي شوه. رمضان مبارک مقصد دا هم نه دی چې تا یو څو شپې تراویح وکړې بیا ستا چوټي شوه. د رمضان مبارک مقصد الله تعالی قرآن کې چې کوم دی نو دا بیانوي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
اے مومنانو په تاسو روجې فرض کړې شوي دي کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې بس تاسو نه په مخکینو خلکو باندې فرض کړی شوي لعلکم تتقون د پاره چې تاسو پرهیزګار شئ یو د روجې صورت دی یو د روجې مقصد دی د روجې صورت دا دی چې سحر نواله تر ماښامه پورې انسان چې کم دی د خوراک څښاک جما وغیره نه ځان وساتي دا د روجې صورت دی یو د روجې مقصد دی د روجې مقصد الله تعالی د آیت په آخر کې بیان کړ لعلکم تتقون د پاره چې تاسو پرهیزګار شئ الله تعالی درې چې کم دی نو مقصد بیان کړ یو ماشوم دی هغه ماشوم سحر مدرسې طرف ته ځي یو ماشوم دی سحر سکول طرف ته ځي دغه ماشوم زړه کې راز سوچ کوي چیرې د ماسپښینه پورې زه وږی تږی ناست یم مازدیګره پورې وږی تږی ناست یم زما د مور یا د پلار زما سره دشمنی ده کما چرته کور کې جرم کړی دی دا ولې ماره ماسپښینه پورې چې کم دی وږی تږی ساتي دا پلار ورته وایي بچیا زما ستا سره دشمنی نشته د دې دپاره د باندې تعلیم کوم چې ستا نه سړی جوړ شي مقصد د هغې چې کم دی نو بیان کی الله فرمایي انسانه ستا سره زما دشمنی نشته لعلکم تتقون د روجې مقصد دا دی چې ته چې کم دی نو پرهیزګاره جوړ شي نو دا خبر ذهن کې یاد ساتئ د روجې مقصد چې کم دی نو دا پرهیزګاري ده یوازې دا نه چې بس ما کارو کو ختم شو یوازې دا نه چې لس ورځې مې تراویح وکړې زما نوره چوټې شوک لږ ځان ته سوچ وکړه چې د روجې کم مقصد او حصول د تقوا هغه تقوا ما ته چې کم دی نو حاصله شو که نه شوه زه متقي چې کم دی نو جوړ شوم او که جوړ نه شوم که نه جوړ نو ښه کوشش پرې کې چې کم دی نو وکړه چې کم د روجې مقصد دی هغه مقصد چې کم دی نو تا ته حاصل شي الله فرمایي لعلکم تتقون د پاره چې تاسو پرهیزګاران جوړ شئ نو د روجې مقصد دی حصول د تقوا وس تقوا وایسته د تقوا په معنا باندې ځان پوه کوي او بیا ځان ته وګورئ چې د روجې مقصد حصول د تقوا هغه تقوا ما ته حاصله شو که نه شوک تقوا څه شي ته ویلی شي د تقوا معنی علما کرام دوه معنی کوي یوه معنی د تقوا د یریدل یوه معنی د تقوا د بچ کېدل د تقوا اصل معنی د بچ کېدل خو یریدل چې کم دی د دې لپاره سبب دی تقوا ته موږ چې کم دی نو پرهیز وایو پرهیزګاري وایو ډاکټر له مریض ورغی ډاکټر چې کم دی نو مریض ته وایي ته د دې نه پرهیز کوه د دې نه پرهیز کوه دا څیزونه استعمالوه ته به چې کم دی نو ټیک شي ستا صحت چې کم دی نو ټیک به شي همدغه شانتې الله تعالی مسلمان ته ویلی دي ته دا کار کوه دا کوه دا کوه دا مونځ دی دا روژه ده دا زکات دی دا حج دی ته چې کم دی د دې نه ځان ساته چغلي د دې نه ځان ساته دروغ دی د دې نه ځان ساته نارواو کارونه الله تعالی منع کړی انسان چې کله د هغې نارواو نه ځان نه پرهیز وکړي ته تقوا ویلی شي کم اوامر دی الله تعالی ورته حکم کړی دی هغه کار وکړي ته چې کم دی نو تقوا ویلی شي او کله چې انسان ته تقوا حاصله شوه دغه انسان دنیا کې هم فلا بیا مونده دغه انسان آخرت کې هم چې کم دی نو فلا بیا مونده هم د هغې تقوا دپاره چې تقوا انسان حاصله کړي او دنیا او آخرت کې چې کم دی نو فلا بیا مومي د هغې دپاره الله تعالی روژه رالیږلې وه الله فرمایل لعلکم تتقون دپاره چې تاسو پرهیزګاران جوړ شئ او کله چې انسان پرهیزګار جوړ شي تقوا چې کم دی نو انسان ته حاصله شوه دغه انسان دنیا کې هم کامیاب دغه انسان آخرت کې هم کامیاب قرآن کې بلا آیاتونه دي چې پرې باندې الله تعالی چې کم دی هغه به طور ګواه راوړي دي الله فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا کم یو انسان چې متقي جوړ شو پرهیزګار چې کم دی نو جوړ شو یجعل له مخرجا دغه انسان ته به همیشه لپاره موږ د مشکلاتو نه لار چې کم دی نو راوباسو نن انسان چې کم دی نو چغې وباسي مختلفو مرضونو کې دا ګیر دی مختلفو مشکلاتو کې چې کم دی نو ګیر دی د دغه مشکلاتو نه د وتلو چې کم دی نو لار انسان ته نه معلومیږي د هغې وجه دا ده چې انسان چې کم دی نو تقوا حاصله نه کړه د هغې تقوا د اصول دپاره الله تعالی دا میاشت رالیږلې لعلکم تتقون دپاره چې تاسو پرهیزګاران شئ تاسو چې کم دی نو تقوا حاصله کوئ الله فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا کم یو انسان چې تقوا حاصله کړه د الله نه ویرید الله به په مشکل لمحاتو کې چې کم دی هغه ته راویستلو لار چې کم دی نو راولیږي او دغه شان الله فرمایي ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا
کم یو انسان چې تقوا حاصل کړه الله به په هر یو کار کې هغه د چې کوم دی نو اساني پیدا کړي ویکفر عنه السیئات الله به دغه انسان ګناونه چې کوم دی نو دا وریجې ختم به کړي ویعظم له اجر الله به اجر در چې کوم دی نو سیوا کړي دغه شانتي الله تعالی ځای په ځای په تقوا باندې چې کوم دی مسلمان تر انعامات اعلان کړی دی هغه تقوا به څنګه حاصلېږي هغه به صرف په دې روژه باندې الله چې کوم دی نو په طور مشق انسان ته دا روژه راولېږله چې انسان دا روجه می تا ته ردی لپاره راولېږله ته متقي جوړ شي متقي به ځکه پرې روجه کې جوړېږي چې زه په تا باندې حلال څیزونه هم حرام کم خوراک د مخکې نه په تا باندې حلالو ما په تا باندې حرام کو څښاک د مخکې نه په تا باندې حلالو ما په تا باندې حرام کو زه ګورم چې دا یو میاشت چې کوم دی ته حلال څیزونه هم پرېږدې نو آینده 11 میاشتې به ته کم از کم د حرامو نه ځان چې کوم دی نو دا ساتې نو د روژې مقصد چې کوم دی نو دا حصول د تقوا ده په دې وجه ما خبره دې پورې کوله تاسو کې به سوا 3 قسمه خلک یو هغه خلک وي چې قرآن له بل لاس نه وروړي ما چې کوم دی نو د قرآن ختم کړی یو هغه خلک ته روژې تراوله به نه راځي ما چې کوم دی نو ختم کړی یو هغه کس ته چې قرآن به خپل وي یو هغه کس ته چې د قرآن سره به تراوی هم کوي دریم ټولګی چې کوم دی نو جوړ شي دا خبره ذهن کې یاره ملحوظ ساتئ د روژې او د قرآن په خپل منځ کې ډېر زیات چې کوم دی نو اتصال دی الله قرآن پرې میاشت کې چې کوم دی نو را نازل کړی الله فرمای شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا میاشت رمضان اغرق قرآن پرې کې نازل کړی شوی الله تعالی چې کوم دی د اسمان نه څومره هم کتابونه نازل کړي هغه پرې میاشت کې نازل کړي نو د رمضان مبارک او د آسماني کتابونو په خپل منځ کې ډېر تعلق دی نو دی وجې نه تاسو چې کوم دی نو رمضان مبارک کې قرآن چرته مه پرېږدئ قرآن خو چې کوم دی ټول عمر ویل پکاري خو دې کې چې کوم دی نو ډېر زیات د تلاوت پکاري نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې به جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام د اسمان نه رمضان مبارک کې راغی د قرآن دور به ورسره کو کم کال باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دنیا نه جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام د رسول الله مبارک سره دو دوره د قران چې کم دینو دا وکړل نو روجا او قران په منځ کې و تفریق نه راولي دا نه تراو کې ختم شو زبر دین اخو قران نویم چا قران ویل لري هغه قران چې کم دینو تر اخره پوری وای چا نه دی ویل کم یو کس قران ویل دا سره کې نه دا غنه چې کم دینو سما کوي هغه نه اوریدل کوي ثواب چې کم دینو یو شانتي میلاویږي په دې وجه د قران د آسماني کتابونو د رمضان مبارک په خپل منځ کې انتهایی تعلق قرآن هم الله پر میاشت کې نازل کړي نور کتابونه او صحیفه هم الله پر میاشت کې نازل کړل ابراهیم علیه السلام باندې الله صحیفه نازل کړي یکم رمضان باندې الله چې کوم دینو تورات په موسی علیه السلام باندې نازل کو شپږم رمضان باندې الله چې کوم دینو انجیل په عیسی علیه السلام باندې نازل کو 13 رمضان باندې الله زبور چې کوم دی په داود علیه السلام باندې نازل کو 18 رمضان باندې قرآن الله په نبی علیه السلام باندې نازل کو سلی رشتم رمضان د لیلۃ القدر پښپ باندې نو اسمان څومره هم کتابونه او صحیفه راغلي د میاش کې چې کم دینو راغلي دي دا میاش چې کم دینو د قران میاشته پرې وجه د ختم نه اخو مسلمان به هم قران نه پریری د قران تلاوت چې کم دینو دا بکای ذکر د میاش د اسمان د کتابونو سره ډیر زیات تعلق دی ستاسو ذهن ته یو اشکار راغلی چې دا خو عجیب خبره تا وکړه سلی رشتم رمضان باندې قران نازل شوی مونږ خو علماء اوریدلې چې قرآن خو چې کم دی یو شپه کې نه نازل شوی قرآن خو چې کم دی نو ډېر عمر کې 30 کاله کې چې کم دی نو نازل شوی 20 کاله 15 میاشتې او 14 ورځې کې قرآن نازل دی نو څنګه چې یو طرف ته علما وایي 30 کاله کې نازل دی او بل طرف ته توی دا خو یو شپه کې رمضان مبارک کې نازل دی دومره خبر ذهن کې یار ساتئ د قرآن نزول الله تعالی 2 پیرې کړی اول قرآن چې کم دی نو لوح محفوظ کې دا پروتو الله په یو شپه کې سلی رشتم رمضان باندې قرآن مجید دا اول نک تر اخیره پوری چې کم دینو نازل کو دا اسمان کې چې کم دی د پرشتو یو عبادت خانه ده هغه ته بیت المعمور او بیت العزت وای دا خانه کعبه بالکل پنه غو باندې لپاسنه کا سوک سي شهر او ورځي خانه کعبه 25 باندې بلګي او دا غینه چې کم دینو هر ټیم 70000 پرشته دا چې کم دینو طواف کوي دی خو ګره مسلمانه کته دا وی چې الله ماته د عبادت حکم را کوي الله زما عبادت ته محتاج دی الله ستا عبادت ته چرته هم نه
فقیر محتاج دا خبر ذهن کی یار ساتا هغه بیت المعمور نه چې 70,000 فرشته هر ټیم طواف کوي کمی فرشته چې زندګۍ کې یو پیر طواف کو د قیامت د ورځې پورې بیا نمبر ناراضي ذکر الله تعالی دومره کثیر تعداد کې فرشته دا غینه چې کم دینو چا ویره طواف کوي الله قرآن مجید د لوح محفوظ نه رواس هغه بیت المعمور ته او بیت العزت ته چې کم دینو مکمل نازل کو د پاره درې چې فرشتو ته هم پته ولګي دا الله تعالی یو عظیم کتاب دی دا هغه زینه دویم نزول الله تعالی چې کم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قلب اطهر باندې زړه مبارک باندې چې کم دینو شروع کو 20 کال 15 میاشتې او 1400 ورځو کې چې کم دینو دویم نزول د قرآن مجید د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زړه مبارک باندې وشو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لګ راوړ 24000 ټریپه کې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قلب اطهر باندې قرآن چې کم دینو دا نازل کو خبره ماده پوری کوله د اسمان څومره کتابونه چې نازل شوي درې میاشتې سره تعلق ته مسلمان چرته به هم دانه کې ما ختم کو قرآن ختم شو اخوا زماره قرآن چې کم دینو چوټي شک نه دا روزه رمضان او قرآن چې کم دی د یو بل نه مپیلوه د دې سره شدت اتصال او تعلق ته یو طرف ته منګه وکتل قرآن پرې میاشت کې چې کم دینو نازل شهر رمضان الذي انزل فی القرآن بل طرف ته منګه وکتل د دې میاشت او د قرآن تعلق پرې باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قیامت پر ورځ باندې با دو سيزونه د مسلمان د پاره چې کم دی د الله په حضور کې سفارش کوي شفاعت چې کم دینو دا وکي یو قرآن د یو روزه بل طرف ته شفاعت کې دوان هم مرګري دي قرآن به ربا دا انسان چې کم دینو مار شپې د خوب استلو زما تلاوت کو زه په تراو کې اوریدما نوافلو کې چې کم دینو وېما په دې وجه ربا زما سفارش منظور کا دا مسلمان جنت ته ولېګا بل طرف ته روزه ربا زما سفارش منظور کا دا مسلمان د ورځې د چې کم دینو ما د خراس خاګ نه منع کړو خالص تا د رضا لپاره ضرور چې کم دینو نیولم زما سفارش چې کم دینو منظور کا د قرآن سفارش به هم منظور شي د روزي سفارش به منظور شي پته ولګیرا یو پرې میاش کې دوانه نازلو د یو بل سره تعلق بل طرف ته تعلق دارغه یو هم سفارش لري بل هم چې کم دینو سفارش لري منګ یو دریم طرف ته چې کم دینو لاړو منګ وې د روزي د قران د یو بل سره دریم ځکه هم چې کم دی دومره اتصال دی عمر گتیارا الله فرمایل وننزل من القران ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین الله چې کم دینو قران ته شفا وې قران چې کم دینو شفا قرآن د زړونو د مرزونو د پاره علاج دی بل طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل تصوموا تصحوا تاسو روزي نه سي صحت چې کم دینو جوړ کړئ یو طرف ته قرآن شفا قرآن سره انسان چې کم دین مرزونه ختميږي بل طرف ته روزوم چې کم دینو شفا روزي سره د انسان مرزونه ختميږي سو زه مونږ وکتل د قرآن او د رمضان په خپل منځ کې ډیر چې کم دین یو گہرا تعلق لہذا مسلمان برا چرته کې درې په منځ کې تفریق او جدای نه راولي نرا درې قسم خلق به سبا جوړيږي تاسو هغه ډله جوړ شئ چې قرآن هم تر اخره پورې تراویح هم کوي تر اخره پورې ما تاسو ته وي چې رمضان مبارک یو د ورځې عبارت دی هغه روزه نیول دي یو د شپې عبارت ته تراویح کول دي کم یو مسلمان چې د ورځې روزه ونیوا خو د شپې رات تراویح نه کوي د رمضان مبارک نیمه میاشت عبارت وکړو نیمه میاشت دنه بیا چې کم دینو پاتې شو زکه شوروز دوانه دا پرې میاشت کې چې کم دینو حسابيږي لہذا دین اخوا خپل تراویح جاری ساتي خپل قرآن هم چې کم دینو جاری ساتي او ځان ته لغونده کې سوچ کوي چې رب رمضان مبارک تار سره پار را لګلو چې هغه حصول د تقوا هغه تقوا چې کم دینو ما سره کړي داو کنه دا هغه پرهیزګاری چې کم دینو ما سره کړي داو کنه دا کنه دی خو کوشش ولګوا چې رمضان مبارک کم مقصد دی حصول د تقوا هغه تقوا ما سره کړي او کنه دا الله قرآن کې چې کم دینو فرمایي زما ولی به هم هغه کس جوړیږي چې هغه کې تقوا ان اولیاءه الا المتقون دا الله اولیاء چې کوم دینو صرف متقیان دي الله فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون دا الله اولیاء او دوستان چې کوم دي دیو باندې قیامت پر ورځ باندې باندې یری نه به چې کوم دینو دیو غم جن کیږي دا کم خلق ته هغه خلق ته چې دیو تقوا چې کوم دینو حاصل کی لهم البشرى في الحیات الدنيا وفي الاخره کم یو انسان چې
تقوا حاصل کړه دلره په دنیا کې هم زیری دی په آخرت کې هم زیری دی ما درته وی الله فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا کم یو انسان چې تقوا حاصل کړه الله چې کم دی نو سختو کې به درته لار راوباسي هغه لار باندې چې کم دی نو دی به تک کوي د سختونو او د تکالیفونو د وتلو لار به چې کم دی نو درته راوځي نو الله په تقوا باندې انسان له دنیا د آخرت کامیابی ورکوي هغه تقوا به د رمضان مبارک باندې الله تعالی چې کم دی خلکو ته وایي تاسو حاصل کوئ لعلکم تتقون ابن خریف چې کم دی دا یو ډېر بزرګ تیر شوی دی ډېر خپل والد صاحب چې کم دی نو واقعه بیانوي تقوا پورې یو واقعه بیانوم خبره ختموم دی وایي زما والد صاحب چې کم دی یو دلال لا یو تان ورکړ چې لاړ شه میله کې را تان چې کم دی د کپړې خرڅ کا خو دومره خبره یاد ساتک پر تان کې چې کم دی یو نقص دی د دې د منځ نه ستارونه ختلي کله چې ته به ګاګ باندې را تان خرڅې دلال دا خبره ذهن کې یاد ساتک چې دې تان کې به هغه عیب چې کم دی هغه خریدار ته چې کم دی نو دا بیان کې چې ته خو را تان علی خدا عیب دی پکې کله عیب سره اغستو په کم قیمت باندې چې کم دی دا په ور خرڅ کا کله عیب سره نه اغستو بس بیا پرې د مې ور خرڅو به هغه دلال چې کم دی ابن خریف وای هغه دلال میلې ته زمانه پلار نه غتان ویول د بغداد نه یو قافله راغلی دا قافلی والا باندې تان چې کم دی نو خرڅ کو قدرتی طور هغه وخت کې د رزین نه خبره وتی وا چې تان کې چې کم دی نو دا عیب دی ابن خریف وای پیسې راوړې زما پلار له ما خامه ټیم کې ورکړې والا ما تان چې کم دی په اعلی قیمت باندې خرڅ کو زما پلار د دلال نه تپوسو کو وېدار ته وایا هغه خریدار هغه غستون کې ته مشتری ته تا چې کم دی نو دا ویلو چې اره دې کې چې کم دی نو عیب دی ورته هو زما خو بالکل يرشو زما پلار یو است چې کم دی نو رخد ما کم یو انسان چې تقوا حاصل کړه د کم تقوا لپاره چې الله روزه را لګلې رمضان مبارک را لګلې چې رمضان مقصد حصول د تقوا راک الله دنیا کې هم د تکالیفونه الله راوباسي قبر کې هم آخرت کې هم چې کم دی نو راوباسي ابن خریف ای پلار مې او است او رخته دا دلال نه تاسو کو قافله به کم لار باندې تلا هغه لار باندې چې کم دی نو روان شو لار قافله خو اعلان وکړه اعلان یو کله تاسو کې تان چا غستره یو کسوی تان ما غستره راوړه را تان پدې کې عیب زما دلال تا د چې کم دی هغه عیب نه ښکار کړي د دې مزنه او تار خطلې یا د دې قیمت لګواله یا تان چې کم دی نو ماتره واپس کا هغه کس چې کم دی مشتری هغه ابن خریف ای زما پلار ته ګوري او تان ته چې کم دی نو ګوري زما پلار ته پیسې راکا کمی پیسې چې ما درکړې هغه پیسې راوغستې وښلولې نوري پیسې راوغستې زما پلار لور کړې زما پلار ته وی زرا تان هم د عیب سره اخلمه پلار مې دادی سچل وګو زمانه رشتہ پیسې واغستې هغه دی وګرځولې نوري پیسې مال راکړې ودا ستاره تقوا برکت ته ستا دلال خو ماتا تان کې چې کم دی نو عیب خو نو ښکار کړې خو مام کوټا او ردی پیسې ورکړې جالي پیسې مو ورکړې هغه جالي پیسې چې ما ورکړې زپ منډه منډه روانم سو خبر نشي ته چې راز وخت او اعلان دی وکړو تان چا غستره زما زین ترا خبر رااله کسد جالي پیسې او پیژندې خو استاد تقوا تعالی دا کار درکو ته د جالي پیسو نو وساتلې روغي پیسې والا او زستا تقوا چې کم نه مال دا فائدہ راکړه زه غیر مسلم ما ته کلمه ز مسلمان شم هغه کس چې کم نه مشترک کلمه مسلمان شو دل روغي پیسې ورکړي دا د تقوا برکت ته تقوا باندې الله انسان له دنیا عمر کوي قبر کې هم راحت ورکړي آخرت کې عمر کوي کله چې انسان متقی جوړ شي او متقی او په سبانه جوړيږي الله فرمایي یا ایو الذین آمنو کتب علیکم الصیام اے مومنانو پتا سبحان روزی فرض کړی شوی دی کما کتب علی الذین من قبلکم لک څنګه چې تاسو نه په مخکینو خلق باندې فرض کړی شوی الله مسلمان نه چې کم دینو غم لرکې یو انسان د باندې تکلیف راغی نور خلق پر راحت کړي دلغه تکلیف ډیر زیات زور ور کوي کله چې عمومي تکلیف راشي لکه نن سبا دا وباره د هر چا دکان بندې د هر چا کاروبار بندې یو سړی پر یادو کې تورته یوازې تنه ټوله دنیا را دته دومره دک نه دی خیر دے یوازې زنه مټوله دنیا را الله فرمایي یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے مومنانو پتا سروجی پر اسکړی شوی خو غم مکوا ما چې کم دینو تا ته غسنه ما کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې په مخکینو خلق باندې فرض وی الله چې کم دې مقصد دروجی بیان کړه لعلکم تتقون د پاره چې تاسو پرهیزګار جوړ شئ دروجی مقصد چې کم دې نو دا حصول د تقوا شو اصول د تقوا پرې وجه چې کم دې را خبر زین کې یاد ساتي
تراویح هم خپلې کوئ، د هغې سره سره چې کوم دی د قرآن مجید تلاوت هم خپل جاري ساتئ، او د هغې سره سره چې کوم دی نو څومره هم ذکر اذکاري حد درجې کوشش دا کوئ د رمضان مبارک کې زمونږ سترګې محفوظ وي، زمونږ ژبه چې کوم دی نو محفوظ وي، زمونږ غوږونه چې کوم دی نو دا محفوظ وي، دا څیزونه تا محفوظ وساتل، هله چې کوم دی نو تقوا به حاصلېږي. او کله چې تا روژه خو دې ونیوه، تراویح دې هم کولې، خو د هغې سره سره دې په دې ژبه باندې ذکر اذکار هم کو، تلاوت دې هم کو، خو دا ژبه دې بیا هم په غیبت او دروغو باندې چغلې او پالتو باس باندې روژه کې چې کوم دی نو راړولې وه. د دې مقصد چې کوم دی نو د هغې سمسی دی، په کومه سمسې باندې ته ځان ته هم ګلې او ترکاري هم رالې، او په هغه سمسې باندې په کور کې د ماشومانو ګندګي هم ډېران ته وزارې، په کومه ژبه باندې چې ته ذکر اذکار هم کې، د قرآن تلاوت هم کې، په هغې باندې پالتو غیبت دا هم کې. موږ اکثر عبادت کوو خو ځان د ګناه نه چې کوم دی نو دا نه ساتو. الله تعالی چې کوم دی دا میاشت د دې لپاره رالېږلې، دا یو ماډل دی د 11 میاشتو لپاره چې کوم یو انسان په دې میاشت کې څنګه ځان وساتو. 11 میاشتې به الله تعالی هم چې کوم دی نو هغه شانتې تېروي. په دې وجه باندې چې کوم دی نو کوشش کوئ، سستي مه کوئ. لنډې شپې خلک د تراو نه چې کوم دی نو اکثر ملا ماتئ، نه ختم پورې یاره وایي ختم به وشي بیا به زما د تراو نه چوټي. سستي چې کوم دی نو چېرته هم مه کوئ، داسې خواهش پرستي بالکل هم مه کوئ. دا ذهن کې تصور کوئ زه به دا تراویح هم چې کوم دی نو کوم، د هغې سره سره به تهجدو ته هم پاسم چې کوم مقصد دپاره الله تعالی چې کوم دی نو دا میاشت رالېږلې ده، هغه مقصد چې کوم دی نو ماته حاصل شي. محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.